أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا مشکات شریف متعلق مونږه پرون یو درې خبرې یاد کړې. یو دا چې مشکات ته مشکات ولې وایي، دویم دا چې مشکات دی کتاب نمخ کې په دې مشکات اصل چې کوم د احادیث مجموعه وا د هغې سنمو هغه م یاد کړی و، مصباح السنه په نوم باندې. خو د مشکات شریف مشکات المصابیح او د مصباح السنه په منځ کې فرق دا و چې مصباح السنه کې سند نو ذکر، نو مصاحب د مشکات چې دی نو هغه سند ور سره په اول سر کې د راوي نوم ولیکو او په آخر سر کې ورته د کتاب د حدیثو حواله ورکړه. دویم فرق دا و چې په مخکینی مصباح السنه کې په هر باب کې دو فصل و، یو د بخاري او د مسلم احادیثو او دویم کې هغه احادیثو چې هغه د دین علاوه. مشکات المصابیح والا پاغی کی اضافه وکړه او 1100 احادیث چې دی نو هغه په دې کې اضافه وکړه، هغه نور احادیث په کې جمع کړه چې هغه د دې دواړو فصل اول او د فصل ثانی د مضمون سره موافق او هغه له نوم ورکو د فصل ثالث. بیا چې کوم صاحب مشکاتو داغه کنیا داغه عرف داغه اصل نوم هغه زده کړه. ننم یو دو درې خبرې زده کوو ان شاء الله. داغه نرسته بیا د احادیث او هغه الفاظ ترجمه او مفهوم هغه زده کوو. یو خبره دا چې تاسو وایي چې دا کتاب د حدیث دی، نو حدیث څه ته وایي؟ نام یو سوال دی چې حدیث څه ته وایي. نو اسی خو حدیث چې دی نو د عربي ټکی په معنا په لحاظ سره خبرو ته هم وي او حادث نوی ته هم وي. نو د خبرو په حواله چې شي حدثا بیان ته وي، خبرې کولو ته وي، حدثا واقع کېدلو ته وي. نو د دې دواړو الفاظو په وجه باندې مونږه حدیث معنا ده د خولې نه وتې خبرې، او په اصطلاح کې د حدیث معنا مونږ چې حدیث وایو د حدیثو کتاب وایو، نو د حدیث نه مراد څه دي؟ نو وی مولانا عبدالحق صاحب چې هغه د مشکات شریف کم مقدمه ده او په هغې کې د حدیثو کم اصطلاحات دي هغې جمع کړي دي. نو په هغې کې هغه د حدیثو په اصطلاح کې تعریف لیکي، وی وقد یطلق على قول النبی وفعله وتقریره. څه مطلب؟ حدیث ویلې کېږي د پیغمبر علیه السلام وینا ته، د پیغمبر علیه السلام عمل ته او د پیغمبر علیه السلام تقریر ته. یاد شو درته؟ حدیث ته ویلې کېږي قول النبی، فعل النبی وتقریر النبی. قول النبی د پیغمبر علیه السلام خبره، فعل النبی د پیغمبر علیہ السلام عمل، تقریر النبی تقریر څه ته وایي؟ تقریر وی فعل احد او قال شيئا في حضرته ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك. فعل احد یو تن یو کار وکړو او قال شيئا یې څه خبره وکړه فی حضرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې، ولم ينكره او پیغمبر علیہ السلام دې ته بد ونه ویل، ولم ينهه او نه منع کو عن ذلك دغه عملنا. نو دې ته سوې حدیث ورته وایي. یاد شو خبره؟
تاسو نه څوک تاسو کې چې حدیث څه ته وایي نو ته ورته جواب دا ورکولای شي چې د حدیث په ډکشنری کې خو معنی ده نه وي یا خبره خو په اصطلاح د علم حدیث کې حدیث وایي قول د پیغمبر علیہ السلام، فعل د پیغمبر علیہ السلام یا عمل د پیغمبر علیہ السلام او تقریر د پیغمبر علیہ السلام. کمنګه په تعریف د عربی الفاظ وایو نو دسی ویلې شو چې قد یطلق علی قول النبي صلی الله علیه وسلم وفعله وتقریره قد یطلق علی قول النبي صلی الله علیه وسلم وفعله وتقریره. یا دسی ویلې شو چې الحديث هو قول النبي صلی الله علیه وسلم وفعله وتقریره. یاد شو خبره د فعل او د قول معنی خو موږ لراضي خو د تقریر معنی یاد کړه چې فعل احد او قال شيئا چا څه خبره وکړه او یای څه کار وکړو د پیغمبر علی السلام په مخ کې او پیغمبر علی السلام دا دغه نه منم نکو او هغه ته بدم ونویل نو دې ته سوې دې ته وې د پیغمبر علی السلام تقریر یعنی د پیغمبر د مخ یو کار شوی او هغه نه ویلی چې دا کار غلط دی نو دا هم د پیغمبر علی السلام اگر چې خبره بل چا کړي خو دې ته موږ سوایو حدیث ورته وایو. یاد شو خبره ها تقریر دې ته وایي چې زه اوس په دې ځای کې ناس یم تاسو د استاد په حیثیت باندې او تاسو کې یو جنۍ سبق وایي یو ټکی وایي یو الک یو ټکی وایي او هغه د فعاله په ځای فعل وایي او زه ورته دا ونویم چې غلط دی وایو نو دا زما تقریر شو دا زما حالت داسې شو چې ما ونویل چې دا غلط دی نو بس دا به ټیکي. نو پیغمبر علیہ السلام چونکه براه راست د الله تعالی د حکم لاندې به خبرې کولې نو د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې چا یو کار وکړو ټیک شو یا چا یو خبره وکړه او پیغمبر علیہ السلام ورته دا ونویل چې الله کا بد دی وکړو دا خبره ټیک نه و یا دا کار غلط دی وکړو دا ټیک نه و دی وته ونویل نو د دې مطلب بدای چې او دا کار ټیک وځکه پیغمبر علیہ السلام دی الګ تاسو یا دی زنانه تاسو ونویل. اوس په پوه شو ها اوس که تاسو له څوک تاسو وکړي چې د حدیث څه ته وایي نو تاسو ما جواب بسې چې په لغت کې یعنی په ډکشنری کې حدیث څه ته وایي خبر وتا څه ته وایي خبر وتا یا یو نوې سیسته خو په اصطلاح کې حدیث څه ته وایي هو قول النبي صلی الله علیه وسلم او فعله او تقریره او بیا د تقریر معنی وکړه چې تقریر څه ته وایي فعل احد او قال احد شيئا في حضرته ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك. یاد شو خبر اوس د پیغمبر علیہ السلام خبره ته هم اصل حدیث د پیغمبر علیہ السلام خبره ته خو دا مونږ چې کله د حدیثو کتابونو وایو نو په دې کې کله کله د صحابي خبره ته حدیث ویلې کی صحابي یو کار کړی نو صحابي چې کله د شریعت خبره کوي نو صحابي خو د ځان نه کوي ظاهر خبره د پیغمبر نه به اوریدلی نو چې د پیغمبر نه اوریدلی نو دا مطلب دا شو چې دا پیغمبر علیہ السلام وینا شو نو په دې وجه کله چې په صحابي په خپل عمل ذکر کوي یو صحابي د بل صحابي عمل ذکر کوي د دې مطلب دا چې دا هم حدیث دی نو په دې وجه باندې د حدیثو په کتابونو کې د صحابي خبرو ته هم سوی حدیث وایي او دغه شانې د پیغمبر چې چا سره ملاقات شوی هغه ته صحابي وایي خو د صحابي سره چې کوم سړی ملاقات شوی په ایمان په حالت کې هغه ته سوی تابعی ورته وایي. نو دغه شانې د صحابي قول ته هم د احادیثو پر علم حدیث کې حدیث وایي او د تابعی خبره ته هم سوی حدیث وایي. اوس که تاسو نه څوک تاسو کی چې حدیث تاسو څه ته وایي نو زما استاد جواب بدای چې د پیغمبر علیہ السلام قول د پیغمبر علیہ السلام فعل د پیغمبر علیہ السلام تقریر او داغه د صحابه او قول فعل او عمل او داغه د صحابه او د تابعین قول فعل او عمل دي تسوي حدیث وي. وصیات شو ها اوس په دې کې یو خبره لګیا یاد کړئ چې د پیغمبر علیہ السلام د حدیث د اصطلاح او د صحابي او د تابعی په منځ کې لږ فرق دی. صحابي چې کله خبر نقل د صحابي خبره چې کله نقل شي نو حدیث خو ورته وي خو دې ته خلق اثر ورته وي څه اثر د صحابي د پلانی صحابي دا څه کار کړو پلانی صحابي دا څه ویلو نو حدیث په کتابونو کې خو هغه ته حدیث وایي خو په علم حدیث کې هغه ته سوی اثر د صحابي وته وي څه او د تابعی او دغه نرسته چې کوم احوال هغه ته سوی خبر ورته هم ویلې کی یا د اثر ورته ویلې کی اوس درته خبره یاد شو
خانو که تاسو نو تاسو وکما چې د صحابي قول او عمل او فعل تسوي نو تاسو براته سوې حدیث ورته وي او د تابعی هغه تسوي حدیث او د پیغمبر علیہ السلام قول فعل عمل تسوي حدیث اصل حدیث استعمال د پیغمبر علیہ السلام د قول فعل او تقریر دی خو د صحابي او د تابعی د چې موږ وایو نو موږ وایي دا به د پیغمبر علیہ السلام نو اوریدلی نور داغه د پاره بیل اصطلاحات ذکر کیږي اثر او خبر داغه د پاره ذکر کیږي یاد شو خبره اوس یو بل خبره کو دویمه اصطلاح یو اصطلاح کې د حدیث تعریف یاد اوس دویمه اصطلاح یادو چې کله یو سړی په حدیثو کې دسی وي چې ما پیغمبر علیہ السلام ولید چې پیغمبر علیہ السلام دسی عمل وکړ لکه حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله د مسواک خبره کوي نو پیغمبر علیہ السلام ما ولید یا زما د مخه هغه څه چلو کو هغه مسواک دسی وو یا دسی وی چې پیغمبر علیہ السلام ما ته وی چې لولا کچرته نو استاد دی قوم نوی مسلمانی نو ما به ورته ویلی وی چې د بیت الله شریف د پاتې دی هم په بیت الله شریف کې شامل وم یا دا چې پیغمبر علیہ السلام وی لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک ک ما ته د بده نه یری چې په امت به مګران شي ما به خلکو ته ویل چې د هر منزله به مسواک خامخه وای اینه دې ته وی قول د پیغمبر قول د پیغمبر او صحابي وی ما په خپل ولیدو نو دسی عمل تا چې پاغي کې د حدیث د اخیری سر پیغمبر ته ورسیدي ته کوم حدیث وی مرفوع ورته وی مرفوع تاسو نو څوک تاسو کی چې مرفوع حدیث څه ته وی تاسو جواب بدای چې مرفوع حدیث وی هغه حدیث تا چې دا غي سند براه راست پیغمبر علیہ السلام ته رسیدلی څنګه مرفوع حدیث کوم حدیث ته وی هغه حدیث چې دا غي سند براه راست پیغمبر علیہ السلام ته رسیدلی د مرفوع وروسته دویم دی الموقوف موقوف وی ودریدلی تا ودریدل په یو ځای باندې سٹاپ شوی نو سٹاپ شوی مطلب هغه حدیث انتها الى الصحابي چې دا صحابي ته اخیری سند یې چاته رسیدلی صحابي ته رسیدلی پیغمبر علیہ السلام ته نه رسیدلی ٹھیک شو او مقطوع هغه حدیث سوی چې هغه اخیری سند یې چاته رسیدلی تابعی ته رسیدلی اوس تاسو نه تاسو کومه چې د مرفوع حدیث تشریح وسنګ کوي هغه چې رسیدلی دا غي سند چاته نبی صلی الله علیه وسلم ته او موقوف حدیث هغه ته وی چې دا غي سند رسیدلی چاته صحابی ته او مقطوع حدیث هغه ته وی چې دا غي سند رسیدلی چاته تابعی ته اوس پوه شئ په خبره د مرفوع په حواله باندې د چې یو صحابي وی چې ما پیغمبر علیہ السلام ولید چې هغه د څه کو نو دا یو عملو یا وی ما د پیغمبر علیہ السلام نو واورید چې د سی ویل دې ته وی د پیغمبر علیہ السلام سره قول یا وسړی وی د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې دا کار وشو خو هغه ته سونه ویل دې ته وی د پیغمبر سره تقریر او موقوف وی هغه حدیث ته چې باغی کې سند رسیدلی چاته صحابي ته لکه سړی د سی وی چې پلانی صحابي د سی وکړه پلانی صحابي د سی ویل او مقطوع هغه ته وی چې هغه سند رسیدلی چاته حضرت تابعی ته اوس په خبره باندې یاد شو اوس ګوره دا رفع چې موږ وې مرفوع رفع وی او چتولو ته یعنی اوچت سر ته رسیدل نو دا رفع کله صریحا دې ته وی چې په الفاظو باندې دا غي اظهار وشي مثلا سړی وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لکه عقبه ابن عامر وی رضی الله تعالی عنہ چې ودل پیغمبر علیہ السلام منبر ته وختو او صعد علی المنبر وهو یقول پیغمبر علیہ السلام منبر ته وختو ویلې چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه د کافرانو خلاف برپور قوت تیار کې الا ان القوه الرمي قوت طاقت چې دینه استوي وشتو ته نو دي ته وي صریحا رفع صور ته وي رفع صریحي یو ته رفع حکمی حکمن ګوره د شریعت یو د څه خبره یو صحابي کوي چا د څه ونه وي چې ما پیغمبر علیہ السلام لیدل یا به داغه ناوریدل خو د څه خبره کوي چې د جنت خبره کوي د دوزخ خبره کوي نو صحابي خو کتابونو کې مخکې نو راغلي چې د یاد کړی دا یا یو پیشنګوئی ور کوي د قیامت په حواله باندې ظاهره خبره دا به پیغمبر ناوریدلی نو چې د څه خبره کوي هغه ته سوی رفع حکمی په دې باندې پوه شئ ها
ها یو تن پته دا وای چې ماته پته ولګي دا رفع معنی دا پورته کول. نو موږ مخکې د مرفوع حدیث ترجمه وکړه چې مرفوع حدیث مطلب هغه حدیث چې دا هغه سند پورته رسیدلی چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو دا رفع دوه قسمه ده، یو توي رفع صریحي او یو توي رفع حکمی. رفع صریحي دی ته وي چې یا قولا یا فعلا یو سړی دا وي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلی هغه داسې ویل، نو دی ته وي رفع قولی. او یا داسې چې سړی وي رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم یفعل ذلک، چې دا کار یې کو، نو دی ته وي رفع صریحي. خو کما رفع فعلی. او یو ته وي حکمی. څه حکمی هغه ته وي هغه رفع چې پاغې کې او صحابي د داسې مسلې بیان کوي په خپل ذمہواری باندې چې هغه بغیر د پیغمبر د ښوونې نه د وحی نه هغه نه ثابتېږي نه معلومیږي، نو په دې وجه باندې هغې ته هم سوی رفع حکمي ورته وي. یاده شو اوس خبره. اوس یو دوه ټکي نور هم یاد کړئ. ګوره په دې کتابونو کې یو ته هغه مولوي صاحب وایي چې هغه د حدیثو درس کوي او پوهه یې وباني، او هغه د احادیثو په د اصطلاحاتو هم پوهېږي او د احادیثو په تطبیق او په جمع او په توفیق او په ترجیح په دې باندې پوهېږي. هغه د احادیثو په سند او د سند په رواتو د هغې په حالاتو نه خبري. نو هغې ته خلک څه وایي المحدث. څه ورته وایي؟ محدث. تاسو ته یو سړی دی څوک داسې وایي چې یار پلانی ډېر ښه محدث دی، مطلب څه؟ هغه پلانی ډېر ښه د حدیثو عالم دی، پلانی ډېر ښه د حدیثو عالم دی. نو چې کوم سړی په احادیثو پوهې نو خلکو ته شیخ الحدیث ورته وایي. څه شیخ الحدیث. چې کوم سړی د قرآن په معنا په ترجمه ښه پوهېږي خلکو ته شیخ القرآن ورته وایي، د قرآن ماهر د حدیثو ماهر. نو محدث وایي هغې چاته چې هغه د حدیثو په علم باندې مصروف وي، یعنی اشتغل بالسنه، چې هغه په احادیثو باندې مشغول وي. او یو ته وایي اخباري. څه ورته وایي؟ اخباري هغې ته وایي لمن یشتغل بالتواریخ، چې هغه تاریخ قصې خلکو ته کوي. نو تاسو سکول ته لاړ شئ، نو په سکول کې یو استاد فزیکس وایي، بل بایولوژي وایي، بل کیمستري وایي، بل اسلامیات وایي. نو ګوره هر یو هغه ساینس بایولوژي والا ته خلک ساینس استاد وایي، او هغه بل ته آرټس استاد وایي، د عربي هغې ته د عربي استاد وایي. دقه شانې چې یو سړی په فقه ښه پوهېږي خلک ورته فقیه ورته وایي، چې استنباط د احادیثو د قرآن نه کولی شي خلک ورته څه وایي؟ فقیه. او چې د حدیثو په درس مشغول وي خلک ورته څه وایي؟ محدث او شیخ الحدیث ورته وایي. او چې په عامو خبرو اترو کې ماهري هغې ته څه وایي؟ اخباري ورته وایي. څه اخباري. نو اوس که ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې محدث چاته وایي، نو ستاسو جواب به صحیح هغې عالم ته چې هغه مشغول وي په درس د څه باندې؟ د حدیثو باندې. او فقیه چاته وایي؟ هغه عالم چې هغه مشغول وي په درس د څه باندې؟ د فقه باندې. او اخباري چاته وایي؟ هغه عالم چې هغه مشهور وي په درس د خبرونو باندې، په درس د خبرونو باندې. یاده شو اوس خبره. اوس په دې حدیثو په دې کتابونو کې یو ته وایي سند او یو ته وایي متن. سند او بل څه متن. ګوره ستاسو په دې کتاب کې داسې چې عن عمر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات. نو په دې کې دا خبره چا وکړه؟ خبره چا را نقل کړه مونږ ته؟ حضرت عمر. چا را نقل کړه؟ حضرت عمر. او کومه خبره را نقل کړه؟ د پیغمبر چې انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات دا کوم چې د پیغمبر علیه السلام خبره ده دې ته څه وایي؟ متن د حدیث. څه ورته وایي؟ متن د حدیث. او د کوم ته چې دا سړي دي پلاني ما ته وویل، ما د هغه نه یاد کړه، هغه د هغه نه یاد کړه، هغه د هغه نه یاد کړه، هغه وایي چې ما پیغمبر علیه السلام لیدلی. نو دغې سړو ته څه وایي؟ دې ته وایي سند. په حدیث کې د سړو نومونه چې کوم ذکر دي دغې ته څه وایي؟ سند. او چې کومه د پیغمبر علیه السلام هغه حکم ذکر دی هغې ته څه وایي؟ متن. نو ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې سند د حدیث څه ته وایي، نو ستاسو جواب به صحیح رجال الحدیث. څه شی؟ رجال الحدیث. هغه سړي چې هغې د حدیث مونږ ته را نقل کړی دی هغې ته څه وایي؟ رجال الحدیث. که سړي او که ښځې هغې ته څه وایي؟ سند. د عایشې نه روایت دی، هم د عایشه سره سند. د عمر نه روایت دی رضی الله عنهم، نو دا هم سره سند. نو یو په حدیث دوه حصې دي، یو ته وایي سند یعنی رجال الحدیث یا طریق الحدیث،
او یو ته وی متن یعنی منتهى الیه الاسناد کم ذات چې دا سند ورسی هغه ته سوی متن ورته وي وصیات شو درته سند څه ته وي په حدیثو کې سند کم یې څه ته وي رجال الحديث او متن څه ته وي هغه د حدیث الفاظ وتا سند په عربی کې ډډې والو ته وي او متن چې دی نو دا هغه دې ته وي چې هغه خېټه ته چوي املا ته چوي نو متن باندې سړی سورلی کوي نو په دې وجه باندې دا حدیث چې موږ نقل کو نو دا سند شو څوک دا سړی او متن شو کم الفاظ چې د نبی صلی الله علیه وسلم یا د صحابي یا د تابعی دي هغه ته سوی متن نو تاسو نه تاسو کې سند د حدیث او متن د حدیث کې څه فرق دی نو تاسو جواب بسې چې سند څه ته وي رجال الحديث او متن څه ته وي ما انتهى الیه الاسناد یا منتهى الیه الاسناد کم ځای ته چې دا سند ورزي اقنا اخوا دي ته سوی متن ورته یاد شو خبره سلورمه خبره ده چې دا سند دا کم چې سړی منګوایو دا سړی کله دسی چې د اول سر نه شروع وکي مثلا تابعی د تابعین نقل کی تابعی د صحابین نقل کی صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کی او په دې کې دا هر سړی موجودي دا هر سړی پکې صحیح موجودي مثلا یو صاحب دی چې هغه امام مالک دی دا هغه استاد دی پرس کا نافع د نافع استاد دی پرس کا حضرت عبد الله او د عبد الله چې را حدیث اوریدل چانه اوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوس پدې کې هم صحابي ذکر دي هم پکې لاندې بیا تابعی ذکر دي هم پکې بیا تابعین لاندې هغه تابعی چې کوم شاګرد دی هغه ذکر دي اوس پوه خبره نو چې کله د دې دا سند دا اول سر نه د اخر سر پورې په مېز کې څوک نه لیدل نه پکې پاتې شوی مثلا زه په دې کې د مټي د یو سړي کیسه کوم زوی ما ته د یوسف مانه یو سړی ویل چې د تنګي هغه ماما ویل چې د مټي پلاني ویل چې د موږ سبا خیرات دی اینه نو دا خبره چې ما وکړه نو ما په ټول سړی ذکر کړل نو دې ته وی متصل سند څه متصل سند متصل او یو هغه چې دا هغه دا سند په میز کې وران شوی څنګه زه مې د شاټي سړی رات د مټي د یوسف مانه ماما راته وی پلاني ماما یاره هغه د تنګي سو کې ادا او هغه راته نه دی یاد چې هغه ویل چې په مټه کې داسې چل نو چې نه په میز کې خبره کټ شو په میز کې یو سړی وګورځي دوکنه نو چې وګورځي د سوې منقطع سند ورته وسه منقطع خدا منقطع دوه قسمه ده که په اول سر کې تلويدلې نو خلک ته منقطع وي دغه وته وي معلق ورته وسه معلقه صورت وي معلقه او خلی او که په اخر سر کې تلويدلې نو هغه ته بیا دا نور بیا پینځه نمونه دی او بیا سبب وای وسر ته دونه تاسو ته پته ولګي چې یو سند هغه دی چې دا هغه هر راوی په هر طبقه کې موجود دی هغه ته سوی متصل سند متصل سند او منقطع سند کوم یو دوی هغه حدیث چې دا هغه د سند اغراویان چې دی په مینس کې یو دی په اول سر یا په اخر سر یا په مینس کې څه شوی کټ شوی دی که په اول سر کې ته کټ شوی یا ځان لنوم دی که په مینس کې ځان لنوم دی که په اخر کې ځان لنوم دی یاد شو دا خبره ها بیرته دا خبره باندې ځان پوهه کوي حدیث مونږ وې د حدیث معنی د خبرې کول یا نوې واقعات لل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل او تقریر ته په اصطلاح کې حدیث وایي د کلام د الله تعالی خبر پیغمبر ته نوی راغلی ده په دې وجه مونږ چې د حدیث تعریف کوو تعریف د حدیث نو بسوي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره قول فعل او تقریر د پیغمبر ته سوی حدیث وایي اوس په قول او فعل خو پیژنو خو تقریر څه وایي نو موږ په تقریر وایي هغه ته چې فعل احد او قال احد شيئا چا یو کار وکړو یا ویل څه شی فی حضرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې ولم ينکره ولم ينهه عن ذلك او پیغمبر علیہ السلام دا سړی نه د دینا نه بد وګڼو او نه ته منک نو دې ته سوی قول فعل او تقریر د پیغمبر یاد شو خبره دې ته سوی حدیث ورته دغه شانې د حدیث اطلاق چې دی یعنی حدیث ویل کېږي د پیغمبر صحابي قول او فعل او تقریر ته هم او د تابعی قول فعل او تقریر ته هم البته فرق دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل تحریر تقریر چې دی دا غیوی سیت دی د صحابي او د تابعی دغه
بل حیثیت دی. خو په اصطلاح کې ټولو ته څه ویل کېږي؟ حدیث ویل کېږي. البته بعضې خلک چې پکې کم فرق کوي نو هغوی وایي د صحابي دی ته بیا حدیث وایي خو اثر ورته وایي. څه اثر؟ او د عام اخباري هغې ته خبر وي. اوس یاده شو خبر. بیا موږ ویلو چې کم خلک د حدیث د پیغمبر بیانوي نو دا بیانول کله داسې چې خاص د پیغمبر وینا، خاص د پیغمبر عمل، خاص د پیغمبر تقریر رایات کړی شي نو هغې ته څه وایي؟ مرفوع حدیث. او چې کله د صحابي ته سند دغه رسېدلی، خبر رسېدلی، بیا ورته خلک څه وایي؟ موقوف. او چې کله تابعي ته رسېدلی هغې ته بیا څه وایي؟ تابع ورته وایي. څه دغه ورته وایي؟ مقطوع ورته وایي. څه مقطوع. نو ګوره مرفوع هم حدیث دی، موقوف هم حدیث دی، او مقطوع هم حدیث دی. مرفوع د پیغمبر وینا او عمل او فعل ته وایي، او موقوف د صحابي فعل او عمل او قول ته وایي، او مقطوع د تابعي قول فعل او عمل ته وایي چې دا د هغې شو. اوس یاده شو خبر. بیا موږ وایو چې کوم خلک د فقه په دغه باندې درس کې مسؤول هغې ته خلک فقیه وایي، او چې کوم د احادیثو په درس باندې ماهر هغې ته څه وایي؟ محدث ورته وایي. او چې کوم په عامو خبرونو باندې ماهر هغې ته څه وایي؟ اخباري ورته وایي. بیا هم دا زده کړه چې دا پیغمبر ته خبره رسي نو دا په دوه قسمه ده. یو ته وایي صریحي رسول، یو ته وایي حکمي. صریحي دې ته وایي چې په هغې الفاظو باندې ذکر شي کوم ته چې سمعتو او رأیتو وایي، وا مې اورېدو یا مې ولیدو. او حکمي هغې ته وایي چې صحابي یا تابعي داسې خبره وکړي چې هغه بغیر د وحي نه معلومیږي نو ظاهره خبره دا به د پیغمبر نه اورېدلي یا به نقل شوي ورته، نو هغې ته څه وایي؟ حکمي رفع ورته وایي. بیا هم دا زده کړه چې د حدیث دوه ټوکړې دي. حدیث چې موږ د حدیثو په کتابونو کې وایو د دې دوه حصې دي. څو حصې دي؟ دوه. یو هغه حصه چې په هغې کې د سړو نومونه وي هغې ته موږ څه وایو؟ سند. څه شی؟ سند. لکه ستاسو نه اوس څوک تپوس وکړي چې ته اوس ته سبق وایې، ته ورته وایې او نو ته ورته هغه درته وایي چې ته راته خپل سند ووایه، نو ته به ورته داسې ووایې چې زه پلانی یم یا پلانی یم، زما استاد چې دی نو هغه فرض که دلته چې تاسو د چا نه درس کړی سبق ویلی، ته به ورته وایې ما د هغه نه سبق ویلی او هغه د پلاني نه سبق ویلی او پلاني د پلاني نه حتی دا چې دا خبره پیغمبر علیه السلام ته رسېدلې دي څه وایي؟ سند. او بیا چې کومه خبره د پیغمبر دا هغې ته څه وایي؟ یا د صحابي د هغې ته څه وایي؟ متن ورته وایي. نو سند وایي رجال الحدیث ته، او متن وایي ما انتهى الیه الاسناد، کوم ته چې د اسناد خبره ورسي. یاده شو خبره. بیا د سند دوه قسمه دي. یو هغې چې د دې په منځ کې د راوي په منځ کې چېرته پاتې شوی نه وي، چې پاتې شوی نه یو ټولې سلسلې ذکر شوي هغې ته څه وایي؟ متصل سند. سند متصل. او یو هغه دی چې په دې منځ کې چېرته کټ شوی یو راوي په منځ کې لوېدلی بیا ورته خلک څه وایي؟ سند منقطع. دغه منقطع که په اول سر کې بیا ورته یو نوم وایي، مثلا هغې ته بیا معلق ورته وایي، او که په آخر کې هغې ته بیا مرسل وایي، بیا ورته څه وایي؟ مرسل. مثلا په اول سر کې صحابي غورځېدلی دی نو چې صحابي غورځېدلی نو خلکو ته بیا څه وایي؟ معلق ورته وایي. څه؟ معلق. او چې په آخر سر کې لوېدلی هغې ته څه وایي؟ مرسل. او چې په منځ کې لوېدلی هغې ته څه وایي؟ معضل ورته وایي او منقطع ورته وایي. دا بیا ځان له اصطلاحات دي انشاءالله، په دې به بیا سبا هم لږ بحث وکړو. خو نن ستاسو دپاره دا سبق پوره دی چې تاسو په خپل دغه کې راولئ. البته یو حدیث د الفاظو سره یاد کې چې دا سبق زمونږ برکتي شي. زه وایم تاسو یې را سره ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات، بیشک دارومدار د عملونو بالنیات فنیتونو باندې دی. فنیتونو باندې د عملونو دارومدار دی. مطلب څه؟ یعنی سړی چې هر عمل کوي نو الله به له ثواب ال ورکوي چې د هغه نیت د ثواب وي. ټیک شوه؟ یو سړی په دې دی کې څه کرل ریول کوي او ته دا څه له کوي هغه وایي اسې کرم، او یو سړی دی هغه کرل کوي ته څه لري بیا هغه وایي په کرم چې بیا ځان ګېډۍ ته وکړم ډوډۍ به نه خورم. نو ګوره هغه کم سړي چې اسې وکرل نو کېدای شي ګډې بې دي وخوري، کم سړي چې ځان له وکرل هغه به بیا ساتي. نو دغه شانې انما الاعمال یعنی یصاب الاعمال بالنیات، ثواب د عملونو ملاویږي د نیت برابر. و انما او بیشک، و انما بیشک لکل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها
فهجرته إلى ما هاجر إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.